ځکه اولاد دا د زړه میوه ده. د زړه میوه الله ورته زړه میوه ویلې ده. روایاتو کې راځي پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي وایي چې کله د یو انسان د نابالغ اولاد کله وفات کیږي که نه د الله تعالی فرشتې چې کله واپس آسمان ته لاړې شي الله تعالی ترې سره د علم نه تپوس کوي ای زما فرشتو چېرته تللي وئ زما فرشتو چرته تللی وی وی دا پرشتې ورته وی الله ستا د پلنکي بنده د نابالغه بچي د روح د قبض کولو دپاره تللی ښه زما د بنده د زړه میوه مو راوشو کوله پرشتې ورته وی او الله راوشو کوله ځکه اولاد الله تعالی ورته د زړه میوه ویلې ده زما د بنده د زړه میوه مو راوشو کوله او الله راوشو کوله وی ښه زما بنده څه وی بی اللہ ستا بندہ چه کل داغ اولاد وفات شو نو بیائی پا دقا ٹیم کے الحمدللہ ہوئی چه اللہ اولاد دارا کڑو اللہ دا واغستو چه تا پا دی حالت پند خوشالے نو الحمدللہ وی اللہ الحمدللہ وی خواہ زما بندہ پا دغی حالت کے الحمدللہ وی او وی پا دی جنت کے ولی یو کور تیار کئی په دې جنت کې ولې یو بنګله تیاره کوي او د پاسه پې ولیکئ بیت الحمد د حمد کور ښه هغه په جنت کې هغه بنګله په جنت کې هغه محل ورته الله تعالی صرف په دې الحمدلله ویلو باندې ورکوي بیت الحمد نو بهر العرض مې دا کو چې دا اولاد هم د زړه میوه ده که نه نو چې څنګه الله تعالی بے موسمه میوې ورکولی شي نو دا الله تعالی خو قادر په دې ده چې بے موسمه یو انسان ته اولاد ورکوي لکه زکریا علیه الصلاة والسلام د الله تعالی نه همدغه واقعه چې کوم نه هغه پکې مخکې ذکر کېږي ښه صحیح شوه صدق الله العظیم